اول خو د عمرې تاسو ته ډیره مبارکي وای. هغې نه پس یو څو سوالات چې د اشاعت والو باره کې دا یعنی عوام په ژبه دا الفاظ دي چې دوی د اشاعت والا نه علاوه نور چاته مسلمانان نه وای، نو تاسو به طور ترجمان د اشاعت دې باره کې څه رایه ده چې د اشاعت نه علاوه څومره جماعتونه دي هغې باره کې ستاسو څه حکم؟ خیر مبارک، الله دې خوشحاله کړه. دویم د اشاعت موقف د دې باره کې چې یاره کوم اشاعت نه علاوه خلک دي او هغې باره کې دوی خو زمونږ د استادانو مشایخو مرکزي عمراو نظماو مرکزي امیر صاحب دا موقف خو لکه عام دی، خو زه به د هغه ټولو یو قسم ترجماني وکړم. د اشاعت التوحید و سنه دا یې نظریه چرې دا نه ده چې یاره د دې نه علاوه د چا تکفیر کوي یا تذلیل کوي یا تفسیق کوي، خو دومره ده چې دوی د اهلسنه والجماعت د اصولو او د اهلسنه والجماعت چې کوم احکام لګولي د هغې په رهنمایۍ کې قواعد بیانوي چې مثلا دا اصول چا کې وي دا اهل سنت دی، او چې دا اصول چا کې نه وي نو دا اهل البدعت دي. مثلا قرآن و سنت چې یو سړی علی فهم سلف بیانوي، قرآني آیت وی تفسیر ولا د صحابو تابعینو تبع تابعینو، نبوي حدیث وی د هغې نه ترجمه او تشریح صحابه او تابعینو تبع تابعینو څوک کوي د اهل سنت دي. بس که دا چا کې راغله د اهل سنت دي او که دا چا کې رانهلو نو هغه اهل البدعت دي. البته اشاعت التوحید و سنه دا تفصیل د اهل سنه والجماعت دی او پہچان دی په دې دور کې، لکه موږ تاسو ټول مسلمانان یو، الله پاک قرآن پاک کې وایي وسماکم المسلمین، بیا پہچان چې دی ستاسو قاری محمد جابر صاحب دی او زما پہچان فدا محمد دی، دا پہچان دی. اول خدا خبره ده چې موږ هیچ چاته داسې حکم نه لګولی د مشرانو او داسې نه داسې شخصي تکفیر هم کړی دی او نه شخصي چاته مشرک وایي او نه هم چاته بدعتي ویلي دي. البته دومره ده چې چېرته زموږ نه خولې نه وځي د چا متعلق تاسو که چېرته اورېدلي دا بیا د هغه دغه نبض او دارنګې د کوم بلډ پرېشر د چا ښه نو د هغې د خطا کولو دپاره بیا موږ هم کله کله لفظ موږ استعمال بقایا دومره ده چې جماعت من حیث الجماعت موږ چاته هم داسې نه وایو چې لکه دا ټول یا کافر دي یا څه دي یا څه دي، دا د خوارجو عمل دی او دې نه دې الله موږ وساتي. البته دومره ده چې جزئی طور الحمدلله په هر تنظیم کې په هر جماعت کې نن سبا چې څومره دي که مذهبي دي او که غیر مذهبي پای کې د اهل سنت هغه موافق خلک شته دی. البته مونږ دا فخر کوو په دې موجوده دور کې چې مونږ ته اشاعت التوحید و سنه نصیب شوی دی، په دې کې مجموعه من المجموع اکثریت چې دی نو هغه د اصولو د اهل سنت موافق دی. نور بقایا چې اشاعت نه څومره تنظیمونه موږ مسلمانان ګڼو، ها که د اهل سنت د اصولو موافق څوک نه وي نو بېشک اهل البدعت دی. نه انفرادي خبره خو یقینا هر جماعت کې ښه خلک بد خلک عقایدو لحاظ سره اخلاقي لحاظ سره مختلف وي. د هر جماعت یعنی د اشاعت د جمعیت باره کې، د تبلیغ والو باره کې، تصوف باره کې، مجاهدین باره کې یا ختم نبوت والو باره کې، آیا دا مسلمانان دي یعنی د اشاعت ښکاره حکم او یا نه باره کې چې عوامي سطح باندې سوال او جواب وشي؟ بېشک مسلمانان دي. اصل کې بعضې خبرې تفصیلي چې ونشي د هغې نه بغیر کار نه کېږي. زموږ ملګري دا دور داسې دی چې نه موږ صحابه کرام او نه موږ منکر کافر یو، الحمدلله مسلمانان یو، موږ ټول مسلمانان ګڼو. خو دومره ده چې په صحابه کرامو په دور کې هغه داسې و چې لکه یو صحابي و او نن میدان جهاد کې سنگر کې ناستو، سبا به چې دی میدان دعوت کې ناستو، بل ورځ به چې دی درس و تدریس کې ناستو. یو صحابي به ټول کارونه به یې کول. نو دې وجې نه یو صحابي ته ویلی کېږي چې تا ته به جنت اته واړه دروازې او اته واړه دروازې هغه مشهورې دي چې دا د اعمالو سره تعلق ساتي، لکه څنګه چې باب الریان د روژې. نو موږ الحمدلله صحابه کرام خو نه یو، الحمدلله مسلمانان یو، موږ دا ګڼو چې د دین شعبې دي، څوک یو شعبه کې کار کوي، څوک د بل، څوک بل. خو دا اپیل ضرور به ضرور کوو چې څوک څه کوي، قرآن درس، قرآن اهمیت د دې دغه نه کوي.
کمزورتیا دی نه بیانې د قرآن والاو پسې د خبرې نه کوي. اهمه شعبه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن د قرآن رسول خلقو ته بلغ ما انزل الیک او اتلو ما اوحی الیک واتبع ما انزل الیک. او دویم دا دی چې دغه شعبې دي پاکي وساتي د هر قسم بدعاتونه د هر قسم رسوماتونه. بالکل مسلمانان یې ګڼو د هېچ چا زموږ په اشاعت یې که مشر دی کشر چا ورته کافر نه تاسو د درس قرآن د اهمیت خبر وکړه. دا موږ ویلی شو چې په مقابله د اشاعت د نورو جماعتونو والاو په نزدیک درس قرآن کم کیږي، خو دین هم انکار نشي کېدلی چې یقینا هغوی هم درس قرآن کوي. البته دین هم انکار نشته چې د درس قرآن په نوم باندې نور علما ته سپکوالی د درس په دوران کې هم ډیر کیږي. نو د دې روکتام روکتام یې دا دی چې دا زموږ مشران او کشران ټول په دې متفق دي چې لکه څوک درسونه کوي نو هغه د اصول د اهل سنت موافق کوي، او چې څومره لکه د مسلې سره تعلق دی که پای کې د چا هتک راشي د مسلې سره نو خو راځي ضمناً د چا د ذات هتک یا بیزتی یا تضحیق د دې مونږ قایل. او الحمدلله دا دنیا منلې ده چې اشاعت التوحید و سنت په میدان د درس او تدریس کې د الله د کتاب بهترین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو بهترین درس کړی دی.